أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. ومخش آیت مبارکہ اللہ رب العالمین دیگه خلق تذکرہ وکړه چې کیم خلق فساد فی الارض کوي دا الله او د رسول مقابله کوي، یعنی دا الله او د رسول مقابله دادو چې د اسلامی حکومت مخالفت کوي او پیغه شي دی رهزنی کوي، ډاکیا چي او ارتداد کوي، د ایمان ناړيږي، نو دا د فساد فی الارض حکم نو کایو سړی ولګید رهزنی کولا ډکایا چولا او په ایګه په وجه باندې سپلوز باندې ور نه راغل، یعنی مولو دولت یې سړی نه نو خوستو خدای وګل چا سړی یې قتل ک نو په دې باندې حکم بیان شو چې دا سړی د قتل شي دې په بدل شي، ځکه چې قتل یو کو قتل د شیدایا او کچری یو سړی کوشش کو چې پیسې دولت دې سړی نه خوستو نو په ایګه په وجه باندې پیسې زنه وخستلې او سړی یا قتل ک نو د ایغه د وجه نه د سړی ته د پنسي ملاو شي، ځکه چې دا لږ کې سخت سزا ده قتل یې شغو د پنسي په ذریعه سره د قتل شي، ځکه چې دوه نقصانونه د انسان کړی دي، یو انسان ته نقصان ورسو قتل یې قبل دا چې دولت یې زنه وخستو او کچری یو سړی په چاته پلیار شي نوستا ګوره د اسلامی نظام اسلامی حکومت دا خدوحال او دا حالت الله تعالی بیانوي، نو کچری صحیح اسلامی حکومت روغی نو دا سزاګونې وي به سیک ډکه نه اچي، سیک به رهزنی نه کوي، سیک به جرم نه کوي، نو د جرم د باندولې اصلي او سوکا سبب دا غدا چې وې دوی کسونه ته د دې په ذریعه سره سزا ملاو شي نو ټوله معاشره شي امن او سکون روشي، یعنی میجو تاسو کده پیغمبر علیه السلام په زمونه شوکسي سی کسونه ته حج جاری شو ده، پس یغه غلا شوی دو حج جاری شو ده، زنا شوی دو حج جاری شو ده، د اسلامی تاریخ سے ډیر کم واقعات دي، درې سلیر واقعات یا په دینه لش کی زیات 10 واقعات روغلی دي، خدایږي په معاشره سے به سمر امن روغی، سمر سکون روغی، چا مول غیر محفوظ نه و، د چا جان چې کیما غیر محفوظ نه، هر سړی چې کیما هغه محفوظ و، نو کچری یو سړی کوشش کو چې رهزنی کولا نو د ایګه په ذریعه سره سړی خو نه قتل خو پیسې د چانه و خوستلې، نو د دې پر حکم بیان ش چې د سړی د لوس وبشي مخالف کاټ شي، یعنی شای لوس او ګسب شاده سیده کاټ شي، اولیا ګسب شا او شای لوس د سیده کاټ شي، او بیا د ایګه نه بعد کچری یو سړی صرف اقدام کو کوشش یو کو، یعنی نه پیسې په لوس ورغله او نی سیک قتل ک او دو کوشش کو چې زده سړی وای و دیا پیسې زنه وخله په سزاریه باندې نو دا د سو شیدا د جیل ته او شیدا سزګونه الله تعالی بیان کړي، خو بیا الله تعالی فرمي چې دغه خلک د پر رسوایی د په دنیا شاو په آخرت شوی لوی عذاب دغه خلک د پر، خو البته چې چاته باو یسلا نو دا استثناء دي ته بینه چروغله دغه انسان ته چې کیم نقصان رسیدله دا نو دا نقصان خو انسان ته رسیدله دا نو دا د پر معاف شو پته به باندې دا چیرې نه دما حق ته انسان چې کیم دا نه معاف کړي، البته چې د تباو یستلا نو هغه د آخرت د عذاب نه دای محفوظ شو، خو په دنیا شو ودنه بدل وخستږي، ځکه چې دا اسلامی حدود دي او په اسلامی حدود شدا کی ساده چې دا د چا په اختیار شه نه دي، تر دې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته چې کله مخزومی خاندان فاطمه ش زنا غلا وکړه د غلا ورسته په د سبق ش سبق راوند ان شاء الله نو هغه شزینا سفرش می یو چا پیغمبر علیه السلام ورته فرمایي چې اتشفو فی حد من حدود الله، د الله په حدود شه متصفرش کوي، د الله په حدود شه د چا سفرش نشته، ایمو اختیار دانشته چې د الله رب العالمین حدود چاته معاف ک، یعنی چې د چاته نقصان رسیدله دا هغه صرف د ایغ انسان سره اختیار ده،
مقتول ورساوي ته دا حق شته چې دای قتل کسون معاف کوي قتل معاف کوي نو بیا دای معاف کېدل شي نه عدالت ته د اختیار شته نن خو عدالت څه شي دا کیس لګیا شي د چا قتل شو دا او بیا دغه نه بعد وکیل نیوله د شی پیسې ولګېدلې او چې کله اخري کیس رسي نو عدالت وی چې دا سړی بری ک نو دا خو د عدالت اختیار نه چې دای بری کی دا د سره سه اختیار ده البته تعزیرات چې کیم دي تعزیرات دغه تویای چې پکیم سزا شه د اسلامی حدود بیان نشته اسلامی سزا نه بیان شوی یعنی چې کیم 10 شای نه دي چې د پر اسلام سزا نه مقرره کړی نو هغه د پر بیا د اسلامی حکومت ته پر ادا یو ته چې کیما سزا تجویز کوي دا تجویز کول شي د پر اختیار ده خو چې اور اسلام حد مقرر کړه د شروع به حد مقرر کړه د شه د انسان اختیار نشته د غلې حد مقرر شو د شه د انسان اختیار نشته ده د شه چا اختیار نشته ده د غیر رنګ د زنا حد چې کیم دا قران مقرر کړه دا الله رب العالمین مقرر کړه د شه د چا دا جای یغه نشته چې دای بیا معاف کی دا صرف د الله نو حدود شه د چا اختیار نشته د معاف کوله البته تعزیرات چې کیم دي اکسزو کم او زیاته کېدل شي نو په تعزیرات شه بیا اختیار شته دا نو په دې نه آیت مبارکه الله رب العالمین د تقوا حکم کوي مؤمنین ته ځکه چې مخ الله تعالی بیان وکړو چې انما يتقبل الله من المتقین الله تعالی د متقین خلق عمل قبلوي نو متقین خلق د پر الله تعالی حکم کوي چې ګوره تقوا په زونه شه پیدا کیه یا ایها الذین آمنو وا خلق چې تاسو ایمان وروړل دا اتقوا الله د الله نو ډریږي وابتغوا الیه الوسیلة او تاسو تلاش کی الله رب العالمین ته وسیله دا وسیله یو داسې خبره ده چې په دې شی اختلاف ده اوسې کې چې وسیله جایز ده اوسې کې چې ناجایز ده لوی اختلاف ته کې دا وسیله نه مانی سې کې دا وسیله مانی نو په دې شی د علماء اختلاف ده نو وسیله څه ته وایي وسیله دې ته وایي چې د الله رب العالمین ته د نږدې کول کی ذریعہ ده نو چې الله ته یو انسان په نږدې شي هغه عمل کېدل شي دسه شخصیت لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په ذریعہ سره الله ته نږدې کېدل شي نو دغه وسیله دو چې الله رب العالمین ته په کوم عمل باندې انسان نږدې کېږي دغه ته وسیله وي نو د دې سه درجه دي سلیر درجه ځکه چې وسیله میږي تو سچ چې چاته ورسی افسر وي نو سړی کسي وچاره چې ایم پی ای کس چې منیسټر کس چې د پلان کې افسر سره مو ته خبره وکي نو دا په دنیا شامه وسیله کسي چې ایک سړی ته زون په نږدې کا نو د الله رب العالمین د نږدېکت ذریعہ څه شي دو نو اوله وسیله څه وي نجات و رفع درجات یو معنا دی وسیله دغه دو یو قسم یې دا چې نجات و رفع درجات یعنی چې انسان ته نجات ملاو شي او درجات یې پزیاتېږي نو دا کیما عمل دا ایمان و عمل صالح ایمان په ذریعہ سره انسان ته صرف یو ایمان دا چې په دې سره انسان ته نجات ملاويږي او په دې په ذریعہ سره د انسان درجات بلندېږي نو دا پیل اوله د وسیلې قسم ده یا نجات و رفع درجات او دوام قسم څه شي دا هدایت ته یعنی هغه شی چې الله رب العالمین ته انسان په نږدې کېږي نو د هدایت په ذریعہ سره ځکه چې انسان ته هدایت وشي نو هدایت د چا په ذریعہ سره کېږي د انبیاء کرام په ذریعہ سره د علما په ذریعہ سره د صالحین نیک خلک په ذریعہ سره د اولیاء په ذریعہ سره نو د دغه خلک په ذریعہ سره انسان ته هدایت د هدایت ذریعہ دي نو هدایت په ذریعہ سره الله رب العالمین ته یو انسان نږدې کېدل شي نو دا دوام قسم ده او دریم قسم څه شي دي حل د مشکلات یعنی د مشکلات حل چې کیم دا یو وسیله ده او مشکلات حل دا په دوا قسمه باندې ده یو دا مادي دا چې دنیوي لحاظ سره اسباب ته اختیار کا تخپل مشکلات حل کا یعنی مقصد دا چې بیمار شل نو د بیماری د پر اسباب څه شي دي دوی علاج وکا د غیرانګه ته ضرورت شو پوسټ چت د خطر هغه د پروپوډي ولاګوا پوسټ چت چې دا مادي چې کیمیا دي ته سفر کوي پېښور ته سه لاهور ته سه نو د غاډي په ذریعہ سره وې خپل غاډه د لیس ورلی غاډه دا نو دا څه شي دي حل د مشکلات او د حل د مشکلات دا مادي قسم دا په دې اسباب ته اختیار کا او دوام قسم څه شي دا دغه حل د مشکلات شي چې کله سړی اسباب ختم شل اسباب چار نو وکړه نو اس څه شي دو دوامه دریمه درجه په دې دوامه درجه په داسې دعا دو د الله رب العالمین نه دعا وغواړه ځکه چې اسباب خو چار نه کوي انسان ته داسې بیماری لګېدلی چې په هغه باندې دوی اثر نه کوي علاج اثر نه کوي ایس الله رب العالمین ته انسان محتاج نو دعا وکړه الله رب العالمین نه غوښتل وکړه
چې هر قسم اسباب دې تو سره نو دعا څه شی دا بل قسم ده چې د الله رب العالمین نه ته غوښتلو کې نو د سلام قسم څه شی ده د وسیله استجابت دعا د دعا د قبلول نو دعا قبلول د پر شرط څه شی ده اول عبادت ده د عبادت په ذریعه سره د انسان دعا قبلېږي عبادت په جمع لمینځ دی وکړو نو دعا دا ضروري ده چې تل لمینځ دی وکړو از د لمونځ سره شرط چې کیمه دعا یادو بس د امام چار دوزو رسدو چې لمینځ په جمع باندې وشو اس ایک وظیفه کوي اس ایک دعا کوي یعنی مش خلک اجتماعي دعا چې نه به دغه څه نه کوي ولیا دا دعا دا خلک لری درې می چاره دا شاخه براده خو دیم راز یو چې ته صرف دعا د الله رب العالمین سره یو تعلق ده او دا تعلق کله کله دمره برابر شي چې سړی په تنهایی شي ګوشي وي الله رب العالمین د انسان یو رابطه جوړه شي نو دای د الله رب العالمین نه پاجه نو په تنهایی شي چې کیم سوال کوو شي د الله رب العالمین نه او کله کله دای چې اجتماعي دا وي په هغه شي سړی کیما دعا کوي اپ انسان باندې شاسر وږي نو چې په کیم شکل شي وي نو استجابت د دعا د پر د دعا د قبلول د پر شرط شي د عبادت دا چې سړی عبادت کوي نو د عبادت نه بعد سړی دعا کوي نو دا دعا قبلېږي بل دا چې عمل صالح نیک عمل د کیم عمل وکړو او دغه نه بعد انسان دعا کوي نو دا دعا د انسان قبلېږي او په دې شی د وسیلې د پر یو حدیث ده د بخاری او د مسلم مشهور واقعیا ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي مخش زمانه ش درې کسونه سفر کو نو سفر ش په دې باندې درین بروم لاګیا ش نو د بروم نه دی نجات وغست په یو غره شه غره ته ورنه وتل نو په غره په خله باندې چې کیم زوی باندې دی ورنه ودی په هغه باندې پوسنه تیجا رګړېدله او هغه د غره خلی ټوله باندې کړله او دی په غره شه باندې شه اس په دوه شې دی سوچ کوي چې دغه تمیز واس نه ورسېږي درې کسونه طاقت نه ده دمره غټه تیجا د میز نشي درې کوله ایس الله رب العالمین تخپل عمل مش پیش کوي واغه عمل چې په اخلاص سره میکړي د الله د رضا دی پره دو شو مش تاغه نجات ورکوي او د لیار وکلاو کیږي نو یو خپل عمل پیش کوي یا رب العالمین مو خو د خپل میرو پلوټ ډېر خدمت کړه دا او دمره خدمت چې مو زناور ټوله ورځ وګرځول او دغه نه بعد چې زوی ګار تلل نو بچو نه مو ته په انتظار باندې وږي تږي وي او بچو نه ته مې خرو کو شوک نو ور کو شو د نو ور کول د زناورې اوی دغه سه په جړو شخې بیاوري شل او زوی میرو پلوټ ته وراغل او میرو پلوټ مې په دغه وه باندې خې بیاوري وېږي ته مې ګلاس نیولا او مو چې ګول نه دی خیر نه یعنی د میرو پلوټ قدر و عزت او د میرو پلوټ چې کیم خدمت دا او سمره لوی درجات الله رب العالمین په دې باندې ورکوي نو وی چې هغه بچیون مې دغه څه خبرولې چې دغه لحاظ په د خپل میرو پلور خدمت مې دیم را کو چې هغه ته زش په ویلړو چې کله وی دی ویشل په خپل تا باندې په مې نه بعد هغه شو دوه ورکل په دی وشل به مو د پر دعا وکړه او بچیون باندې مې دا تکلیف تیرو یا رب العالمین دغه د میرو پلور خدمت مې صرف د تو د رضا د پر کړه د مونږه کبیر کې نو وی چې صرف د دوی کولا وی چې الله رب العالمین هغه سیغه چې کی مو غرخلو الش کی کلا وکړه او دمر کلا چې څه کوتای نشي دوام سول کوي وی چې رب العالمین د مو د خپل تر لیر سره محبت او پیغه باندې مو چې څه طریقې باندې قبو حاصل کړلا او بیا دغه نه بعد ګناه ته مجر یغشوي خو د ایغه واغ باندې د دې واخ باندې چې مو تکلا زپ ګناه باندې مې قبو حاصل کړلا بالکل مکمل کنټرول مې او صرف د تو د خوف د وجه نه ما ګناه پوتې کې یا رب العالمین کدا مې صرف د تو د ډور د وجه نه کړی نو د مو د عمل قبیل کا او دا تکلیف مو د پر سوکا کا نو وی چې بیا کی یغه چې کی مو کونه لشکي او خو سید خو بیا سې کوتای نشي دریام سوال کوي یا رب العالمین د مو کسونی مزدیره باندې مې لګولې وي خو یو مزدیر په خپل مزدیره باندې روزي نو چې ته مزدیره ور کوله چې ته مزدیرات یړی دا غدو نو در انکار وکړي چې مو دانه کې مو ته زیو تر کوي وی چې مو ته مزدیرات پوتې کړه دای لوړ دغه نه بعد دغه پیسې مو په کاروبار شو لګولې د تامې ډیراولې یو ورځ دای مجبور شو او دمره مجبور شو چې دای مجبور مو تروغای ورته چې تو سره هم یو ورځ دی اړې پوتې وا او هغه شی چې مو تخپل ورسې وی چې د تامې وې چې دا اړې وزه او دا هر شی دی ته دی او ته کوي چې مو سره غپ مالا غوځنن دمره مجبوری چې مو ته دی یو ورځ دی اړیا ضرورت ته اچ مو ته میلاو شي ورته دا غپ نه ده ته هغه پیسې مې لګولې په کاروبار شو دمره زیاتې شوې دی ته دی هر شی نو وی چې رب العالمین دمه کده تو رضا دې پر کړی نو د عمل د مقابل کې وی چې الله رب العالمین هغه خلوص کړلا او دې درې سره الله تعالی نجات ورکړي نو د وسیله یو مثال ده چې نیک عمل په وسیله شته الله رب العالمین ته پیش کوي نو دا وسیله جایز ده او نه دا وسیله چې ته قبر ته لوړلې او د قبر نه غوښتل کوي او د بابا نه غوښتل کوي د بابا جی نه غوښتل کوي د داتا صاحب نه غوښتل کوي نو دا شرک ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نهى رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د قبر ته تګ نه دغه نه منع کړی چې سړی دغه شي د پر قبر ته چې قبر نه غوښتل کوي
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د دینه من کړي په حدیث کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ان یجسس علیها چې یو سړی د قبر چینه وکي قبر کښلی کول چینه کول او یبنا علیها علی په دې باندې ګمبت جوړول دا ګمبت جوړول و دا د زیارت جوړول دا نشته دی بس سړی لوړو کده نیک تا نیکی خپل ځون سره دو او کبد دی بد د خپل ځون سره دی نیرا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې د الله رب العالمین لعنت ته پیغه شزینا باندې چې دی قبر تدریمی ځکه چې دا شرک دی پر درېمی یک زوی شو غشتلې ته کله د یغه ته لوټ شي پنجاب ته لوټ شي مو په خپل سترګې لیدي دادا صاحب ته یک زوی شي خلک بالکل قبر ته سجده لګي مکمل شرک لګي یک زوی شي دی وس چې کله دریم یا د یک زوی قبر نه وستړی نه وراړي دا سه پسنګ باندې درې دمر تعظیم یې کوي نو دمر تعظیم د انسان نشته دا صرف د الله رب العالمین دی پر دا شزینه زوی ته چې ورسی شزینه د سينو ډېر ګوشي زوی ته جوړ دا او پیله د خپل نوم باندې غشتل کوي خپل نوم باندې منجور چې کیم نو سي نو دغه شی نه الله رب العالمین شریعت باندې کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې کړی البته زیارت قبر کا دغه د پر چې اخرت دریو شي د پر چې خپل مردګونه د ته اس محتاج دغه د پر داوګونه وکا چې الله رب العالمین دې د سفر په خیر کې او دې پر چې ته دنه غشتل کوي نو د قبر نه غشتل نشته د پیر صاحب نه غشتل نشته دی البته پیر صاحب جامدای دا اختوی چې ته نیک سړی مو دې پر د الله نه سوټ نو دا جیز دی او د قبر نه غشتل کوي دا خو شرک ده د الله رب العالمین بالکل نو ځکه الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله هل کی چې تاسو ایمان وروړه اتقوا الله د الله نه وډریږي وابتغوا الیه الوسیله و تو سے تلاش کیے په طرف ته الله رب العالمین باندې وسیله وجاهدوا فی سبیله و د الله په لار شي jihad کیے کوشش کیے یعنی jihad فی سبیل الله کاغه د قتال صورت تا او کده الله د دین د غلبې د پر دغه سي کوشش تا یعنی په هر صورت باندې د الله د دین د پر کوشش کیے لعلکم تفلحون نو د دې پر چې تاسو کامیاب شئ نو د کامیابی شرایط درې دی یو تقوا دو یو د الله رب العالمین د رضا تلاش کول دی او بل jihad فی سبیل الله دا ان الذين کفروا یقینا کسان چې چا کفر وکړو لو ان لهم ما فی الارض جميعا کچری شدید پر هغه شی چې په مزکه شدید هر څه و مثله معه او په مثل د دې چې په دې مزکه شدید نه راس شي ور سره ليفتدوا به و دای بدل دای ورکوي من عذاب یوم القیامه د عذاب د ورځې د قیامت نه چې د دینه دای خلوص شي ما تقبل منهم نو د دینه د سشا قبیل نشي ولهم عذاب علیم و دې د پر دردناک عذاب دا یریدون ان یخرجوا من النار دی و غوړي چې دی وزي د جهنم دی يرنا وما هم بخارجین منها او حال دا چې دی د دې يرنا وتل نشي د جهنم نه وتل نشي ولهم عذاب و دې د پر عذاب دا مقیم همیشه د پر پرمننٹ یعنی همیشه عذاب د دې پر الله مې دا امين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وصلى الله سبوت ان شاء الله ترجمه چټي پناورنګ شي جلسه د زویګه تدریمه وختان ته نو د کیم کسون بار نرسي چیګه